خلق چې چاته وې مون لول نه راغله یاره اوسګار نوم دا جمعات ته اوسګار خلق راځي پکار دا چې نن پر جمعات کې ځای نه وي ځکه زما استاد وجودونه رچاله وجدي دا رسول الله مبارک د وجدي ما او تا چې دا خروس کو دا رسول الله مبارک د مخه دا ما او تا چې نن په دې مخ د ځمکه ژوندۍ تیرو دا رسول الله مبارک د مخه چې رسول الله مبارک نه ما او تا به نه دا کائنات به نه نن ډېر بدبخته په دې خبرو اعتراضونه کوي یو بدبخت لري الله له ورته اول هدایت وکي وای ځان ته مولا دا خبره نه کوم خو هغه د حد پړیش لولې دی پړی دا مونږ پرې خواوش علاقو اکثر ملګرو به خبره اورېدلې هغه وای زمون د علماء دیوبند عقیده راخه ځان د خپل عقیدونه لږ خبر کوي چې انبیاء علیهم السلام تمام دا په خپل قبرونو کې حیات دي دوی ته الله رب العزت رزق ورکوي د انبیاء علیهم السلام دا غوی اجساد الله رب العزت په ځمکو باندې حرام کړي دي ځمکو ته د حافظ د قرآن د وجود د خوراک اجازت نشتا شیخ الحدیث رحمت الله علیه مولانا زکریا رحمت الله علیه زمونږ نیکه پیر زمونږ د حضرت صاحب دامت برکاتهم چې کم شیخ هو دا فضایل اعمال چې چالی کړي لري دا فضایل صدقات چې چالی کړي لري دا په جنت البقیع کې دفن دی هلته هغه دی چې څوک تللی دي هغوی ته پته ده د هغې ځای د مړو دا ترتیب دی چې کم په جنت البقیع کې دفن کېږي یا په جنت المعلا کې دفن کېږي په مکه معظمه کې هغوی باندې څه کیمیکل اچولی کېږي او هغه بیا څه وخت بعد چې د دوی دا وجودونه خاورې شي دغه قبرونه نه دا دغه لر کوي او هغې کې بیا نور مړي ښخوي زمونږ شیخ الحدیث رحمت الله علیه چې کله دفن کو په جنت البقیع کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خپو ته دفن دی چې کله دفن کو څه وخت بعد چې څونه وخت بعد دوی هغه قبرونه را کولاوي قبر را کولاو کو چې وې کتو شیخ صاحب رحمت الله علیه په حق حالت باندې پروت دی په کفن باندې د خاورې داغ هم نه راغلی وجود خو ډېره وروسته خبره ده بیا یې څه وخت بعد دفن کو بیا یې څه وخت بعد را کولاو کو هغه بیا هغه حالت باندې بیا یې پې هغه کیمیکل استعمال کړه بیا یې را کولاو کو شپږ میاشتې بعد یې بیا را کولاو کړی شیخ الحدیث رحمت الله علیه وایي په حق حالت باندې پروت و بس وایي هغې ځای کسانو ورته وایي چې دنه قلار شئ دا د حدیثو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د احادیثو مبارکه یو عالم دی هغوی وجود ته خاورې څه نشي ویلی د رسول الله مبارک وجود ته به څه ووایي د انبیاء علیهم السلام وجودونو ته به څه ووایي دې دی کې یو ځایمه چې دا خبرې دوی کوي څنګه دا ځان لري د ایمانونو علاج وکړي د ایمانونو تجدید دې وکړي دا خبره به ورته ورسي انشاءالله زما ده او زه دې ملګرو ته وایم چې زه چېرته ناست یم دارې خدای خطا کړي چې دی ووایي د رسول الله مبارک په ناموس چې ځان مړ نه کړي مړه نو د دې مرګ نه د کټ په هغه مرګ به ته څه وکړې چې ستا په مخ کې د رسول الله مبارک په شان کې یو سړی ګستاحي کوي شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه به فرمایل وہی جو زبان رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بکے یا تو وہ کہنے والی زبان باقی نہ رہے اور یا وہ سننے والے کان باقی نہ رہے یا دی وہی دا جبہ باقی نہیں دا جبہ کٹ کا او وہی کو پتا کہ دا جرت نشتا بیا تال مرک پکار دے چھتا اوری ولی دا بدبختا وہی دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی وہی دا خلق وہی چی دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر کے جواندے دے نوی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہی دا کم یو سم استعمال ہے او وہی دا زبد فیس بک آئی ڈی سرا دا بیانو نے ریکارڈ دکھا دا ریکارڈ شتا تاسو نه تاسو کوم داسې سړی ایمان پاتې کېږي
چې یو سړی د رسول الله مبارک په شان کې دا خبرې وکړي د داسې سړي ایمان باقی پاتې کېږي چې د ده د فیسبوک آی ډي سره دا سیم کم یو استعمالوي الله دې ورته اول هدایت وکړي او کو هدایت په نصیب کې نه دی احمد سعید ملتانی یو بدبخت تیر شوی دی د دې اشاعت و توحید سره تعلق بیا دوی د خپل جماعت نه میسته دی هغه به وی جو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کو مانتا ہے او کافر ہے خواہ او ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو نعوذ باللہ نو چې مړ شو بیا ورسره الله څه وکړه خبر یې وایي چې مړ شوی و نو د قبر نه د سپي د غپار یې اواز راتلو نو له ده سره به م الله دقه کوي ښه چې د رسول الله مبارک په شان کې غابي د هغه به دقه حلي الله دې موږ ته هدایت نصیب کړي چې موږ او تاسو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغې باندې ځان قربان کو یو سړی کو په ایمان ډېر کمزوری شي مونځ به هم نه کوي روژه به هم نه نیسي خو د رسول الله مبارک دا شان دا خبره په دې انډیا کې یو فیروز الفقار صاحب دامت برکاته